إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله كريم منان ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القوي المتين، القوي العزيز، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد، فعال لما يريد. مؤمنان و مسلمانان ورونو د الله لوی نعمتونو او د عظیمو نعمتونو نا چې د هغې مساوي کم شیان دي. لوی نعمت هغه د رمضان المبارک میاشت ده، کومه میاشت کې چې الله برکات رالیږي، کومه میاشت کې چې الله د جنتونو دروازې خلاصوي او د جهنم دروازې بندوي، کومه میاشت کې چې الله انسانان د اور نه آزادوي، کومه میاشت کې چې د یو شپه پکې الله مقرر کړي چې د هغې بندگی د زرو میاشتو بندگی عبادت نه اوچت و عظیم عمل دی او د لوی انعامات الله په دې میاشت کې رالیږلي او د دې میاشتې اولنۍ لس په وتو کې دي او انتظار د دویمې لسیزې دی او را روانه ده، بلکې د درېمې لسیزې انتظار دی او را روانه ده او هغه هم ډېرې عظیمې او ډېرې قیمتي شپې دي. او د سلفو عادت دا و زمونږ د دین مشرانو امامانو چې د درې لسیزو یې ډېر خیال ساتلو. العشر الثلاث ورتوی د درې لسیزو به یې ډېر خیال ساتلو چې یو لس آخر د رمضان دی او دویم لس د ذوالحجې اولنۍ میاشتې دي، اولنۍ ورځې دي، او دریم لسیز د محرم الحرام د میاشتې اولنۍ لسې ورځې دي او دا ډېر قیمتي ورځې دي. دې وجې نه سلفو به د رمضان المبارک طرف ته ټولو ته توجه کوله او بیا بالخصوص لسې آخرۍ شپې ورځې هغې ته خصوصي توجه ورکوله، ځکه چې د الله نبي نه هغوی دا زده کړي وو اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحیا لیله. او زمونږ او تاسو مور بی بی عایشه بی بی فرمایي
چې کله به د رمضان لسې آخرې شپې داخلې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با ملا مبارکه د الله بندګۍ لپاره ډیره وتړله اسم د الله بندگی ډیره کوله کان اخشى الناس واتقاهم لله د ډیرې تقوا او عظیم خشیت او ویرې والا بنده د الله بنده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بالخصوص دا لشپی بچ داخل شي ملا به وتړله معنا کنایه د ډېر عبادت او بندګۍ نه ده کنایه د دې نه ده چې بیبیانو سره به یې ملاقات هم پکې نه کولو واحیا لیله شپه به یې ژوندی په عبادت او په بندګۍ باندې ساتله د الله نبی عادت مبارکه دا او په دې لشپو کې چې ځینې عبادات کیږي یو د هغې نه اعتکاف دی او اعتکاف دا نبوی سنت دی اللہ نبی سنت دی عائشہ بی بی فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله وكان يعتكف بعد ذلك أزواجه أو تعتكف أو كما قالت عائشہ بی بی فرمائی چې د رمضان لشپی آخری به داخل شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې اعتکاف کولو او دا سنت جاری حتی قبضه الله تر دې چې د دنیا نه انتقال وکړو د الله نبی او د دنیا نه لاړو اندغه عادت مبارکه یو امام زهری ذکر فرمائل عجبا للمسلمین تركوا الاعتكاف ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى توفاه الله امام زهری رحمه الله فرمائل مسلمانانو ډیر عجیب حال دی او ډیر عجیبه عادت د مسلمانانو دی وی اعتکاف دوی پریخدو او حال دا چې د الله نبی دا نو پریخه ترڅو چې مدینی کله چې مدینی مبارکی ته د الله نبی راغلو او ترڅو چې وفات شوه نو هغه وخت پورې د الله نبی سنت دا او طریقې دا حتی تر دې چې کوم کال باندې وفات کېدو د الله نبی هغه کال باندې اعتکاف د لسو په ځای شل شپې وکړو او لسو ورځو په ځای شل ورځې اعتکاف وکړو د الله نبی او حکمت پکې محدثین لیکي او ځکه دنیا سره وداع او آخري تللو او غختلی چې اعمالو کې دیروالی او زیادت او مضاعفت راشي او دنیا سره وداع نو الله تزما اعمال ورشي او چې ډیری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نیت او اراده و فرمائی او یا دیل پارا چې په دغه کال کې کم کال کې چې وفات کېدو نو جبریل امین سره قرآن دوزل واړولو هر کال به قرآن د جبریل امین سره یو ځل دورای کولو او اورولو راورولو با او کم کال کې چې وفات کېدو دوزل قرآن الله نبی ورسره او درائی کرو او واورولو او مراجعی کرو دی وجنا د لسو پزے شل رزد اللہ نبی اعتکافو کرو دی وجنا مؤمنان و مسلمانان ورونو اعتکاف وی لزوم المسجد للعبادہ علماء دا اعتکاف و مفہوم دا سی بیانی
چې مسجد کې پاتې کېدل او مسجد کې دیره کېدل او مسجد کې خیمه وال او مسجد کې ځان له یو ځای خاص کول د څه مقصد لپاره؟ للعبادت د الله بندګۍ لپاره. او اعتکاف کې ډېر اسرار او ډېر رازونه او ډېر لطایف او ډېر رحمتونه او د دې لطایفو ګټو فوائدونه یوه لویه فایده دا ده چې مؤمن مسلمان د خپلې روجې حفاظت وکړي او د خپل نظر او د خولې حفاظت وکړي او د خپل ذهن او د کردار او گفتار او رفتار حفاظت وکړي او د ارنګه چې موفق شي الله توفیق د دې ورکړي چې د لیلة القدر شپې په حاصلولو باندې مشرف شي او شرافت او عزت د دې شپې د بندګۍ او د عبادت ورته ملاو شي. او بل اعتکاف چې د مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا یو خلوت دی ځانتوالی بینک و بین الله آغا عبادت دی چې ستا او د الله ترمنځ دی او ځان ته ناست یو خلوت چې کله بندگی د الله کې او ذکر د الله کې او تلاوت کې منځ کې نور عبادات کې او خلوت او ځانتوالی په دې کې د خشوع او د عاجزۍ او د اخلاص په واقع کېدلو کې لوی کردار لري او مؤثر دی. خارجي رکاوټونه نه عوایق نه او ځان ته ناست او د الله بندگی کې او دی وجنه خلوت د الله نبی غار حرا کې کولو اندی مکې نه بلاړو بیت الله څومره فضیلت والا مقام دی دیز نه بلاړو غار حرا ته به الله نبی لاړو د نبوت نه مخکې کان یتحنث فیه ای یتعبد د دین ابراهیمی په منهج او دین ابراهیمی په مسلک او عقیده او نظریه باندې د نبوت نه مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې مقام کې د الله بندگی کوله او د الله عبادت کولو مخکې د دینه چې دته نبوت ملاو شي او رسالت ورته ملاو شي. لا نبی نو مخکې نه الله بندګۍ سره ډېر شوق و لا رسالت ورته ملاو نو د الله سره یې مینه مخکې نه ډېره وه. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله وتعالی عما یشرکون. اختیار د بندگانو چې کوي بندگان چې چاڼی او هغوی ته خصوصي ایمانی امتیازات او ایمانی لقبونه او مشری او امامت د الله په دین کې ورکوي دا د عرش مالک کوي د زړونو مالک کوي. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. د بندگان زړونه د الله دو ګوتو منځ کې دي او اړی را اړی کوم خواته چې د عرش مالک وغواړي کوم خواته چې قادر او قدیر او مقتدر ذات وغواړي کوم خواته چې مالک او ملک او ملیک ذات وغواړي. مؤمنه موسم را روان دی نوجوان اوزګاره خصوصا تا ته موسم را روان دی او چا سره چې فرصتی ورنه فرصت ورکا
او که جنازه دی د اعتکاف مقام نه اووته دا لا بیل ویاړ او افتخار دی اترکوه انما یبعث ملبیا حج کی یو سړی وفات شوی و الله نبی ویل غسل ورکي احرام کی او دفن او کفن ورکي او مخی مپټوي لا تخمروا وجهه د مړو مخونه به پټې او د مخ مپټوي انما یبعث ملبیا دا د قبر نبا داسې حال کې راپورته کیږي او چې وی به لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لک لبیک نو د اعتکاف نتیجه جنازه وتا امید دی چې راپورته بشي او د قرآن الفاظ به د پخلی باندې جاری سبحان الله والحمدلله به د پخلی جاری دعا به د پخلی جاری بهترین ناشنا امیدونه هغه به ستا په زړه کې مقلوب او قالب کې پراته نوجوانه مؤمنه خصوصا او عمر خورلیا ته اخص بل اخص تعلم ویما چې ته د کور نه لږ فراغ حاصل کا او جدائی حاصل کا او د الله بندګۍ ته ټیمونه ورکا ما ته شوی فلانی جماعت کې 50 کسان اعتکاف ته ناستو فلانی کې سل کسان ناستو الجامعة الازهریه مرکزیه کې شپېتو 50 کلونه خلق ما غوندې ډېر زیات دي څو کسان ناستو یو کس ناستو څو کسان ناستو دو کسان ناستو ولی بیٹک خالی پاتی کیږي اجره کې به څوک گپ شپ وولي او د ټي وي خبرنامه به څوک اوري او مړی ژوندی راشه درشه او دا رنګه خپله درنه و پردۍ سپکه به څوک کوي او دا رنګه روټي کپړه مکان به څوک ګټي را ګټي فلان به څوک کوي ور دې کړو عمر لس دلته ورکه لس ورکه الله ما او تان ډیر غیرتی دی اتعجبون من غیرت سعد وانا اغیر منه والله اغیر مني او د الله بندګۍ سره شوق زمونږ ډیر کم دی زه خپل ځان خیم تاسو نه خیم ګورئ زمونږ مینه ډیره کمه ده راحت پسند یو او ليس للعبد مستراح الا تحت شجرة الطوبى عمر رضی اللہ عنہ فرمائل د مؤمن د دم زی کم زیده د مؤمن د دم او د سوری زی کم زیده کم زی کی بدم کئی د توبا د ونی لاندی بدم کئی آغا توبا چی جنت کی وندا او عظیم وندا او اللہ مؤمنانو لورکی عمر رضی اللہ فرمائی د دم زید آغا دے او روجی نبو د خوب مرکز نجوڑے روجی نبو د آچار او د چکنی کارخانه نجوڑے روجی نبو د خوبونو او د چکرو مزو او گپ شپو دیره نه جوړې نه الرمضان مدرسة ایمانیه رمضان د ایمان مدرسه ده رمضان د تدریب او د ټریننګ مدرسه ده رمضان د اخلاص مدرسه ده رمضان د بندگی مدرسه ده رمضان د قرآن مدرسه ده رمضان د انفاق او د صدقی مدرسه ده رمضان د ډیرو دعاګانو او د بهترینو گفتارو یو سنټر او مرکز دی دا مدرسه ده رمضان لاړو روان دی
څوک درته تضمین درکوي ضمانت درکوي چې راتلونکي کال کې به رمضان راځي او زه ته به د ځمکې په سر ګرځو راګرځو. ډېر هغه انسانانو چې پروس کال رمضان روژه ونیوله اوس د ادیرو او د قبرستانونو ګاونډیان دي. الله موږ ته ټولو مؤمنانو ته توفیق ورکړي.